मतलब دا هر ډپارټمنټ کې ثواب ده کې پولیس کې هر ډپارټمنټ کې انسان چې خپل اوقات نه لري مطلب دا دی او د الله په احکاماتو عمل کوي او خدمت خلق په کوي چې ان شاء الله سم مسله به متنبغي دا خو ګارانټي سره ان شاء الله سکون ژوندۍ به بیا چې کوم دی ټول عمر د خیرت لري چې د غدري الفاظ ځان کې استعمال کی. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو الف خان شیرپوس تاسو په خدمت کې حاضر دی. کتونکو کیمرامینی را سره کوي عمر باچا، پسند کې را سره خوا کې ناست مرسیال محمودیان عمرزه او پامینس کې ناست هغه انسان چې دنیا له یو ډیر لوی پیغام ورکو. اتفاقی خبره ده په دغه تنخواه کې ناست او موږ مردان ته روانو دی وخت موږ د مردان په خورو خو سړی مو پیژنده او څنګه مو پیژنده چې یو خو هغه ویډیو لکو خلکو صرف زموږ په پیجونو کتلې ده موږ اوپن پرېښې وه او بیا لکو په نورو پیجونو او هغه په داسې انداز کې خبرې کړي دي او داسې ایډیټینګ یې کړی دی چې موږ هم بار بار کتله. دا سلمان دی. سلمان 9 کاله په پولیس کې نوکري وکړله چې څه لیدلي په جاري ووې چې څه کړي کولو یې دې دنیا ته ووې چې څه ریزلټ یې ووته هغه هم خلکو ته ظاهر که او په غرور تکبر باندې اډانه د دغه ویډیو وایرل شوه. یقینا ډېرو خلکو به عبرت اخیستي او ډیر خلک په دې سوشل میډیا صرف دې ته ناست هغوی سره څه نه وي هغوی چې کنزل نه وي کړی غلط کمنټس یې نه وي کړی هغوی له خوب نه ورځي نو دا خلکو سره اوس موږ بلد شي یو ځکه چې موږ خو د تربیت د دوی د اصلاح ډیر کوشش وکړو خو هغه بس نه کېږي. نو خدای راله هغه انسان په لاس راکړه چې د په دې ټوله سوشل میډیا کې موږ سلیکټ کړو او دغه ویډیو موږ ته په پرسنل کې راغله خو موږ ته دا پته نه لګېده چې دا به دومره وایرل کېږي او دومره خلک به ګوري خو چې موږ وکتله یاره خبرې ډېرې ښکلې وې نو یوټیوب له ورنه کړه بس موږ یاره چا رالیږلې ده د هغې نه بیا ډېره وروسته پته ولګېدله چې ده را سره بیا رابطه مو شوله بیا مو سره داسې هم خبرې وشوې او نن چې کوم دی په دې لار تلو په دغه تنخواه کې ناست دی سلمانه ډېر عجیبه شانتې اتفاق دی د ژوند چې ویډیو هم دې موږ ته راولېږله میلاویږو هم زموږ سره او په دغه تنخواه کې ناست دی ټول خو راته بیا راته دې دغه ووایه ځکه چې څه خبرې چې دې کړي دی خو وایرل شوي دي خلکو کتلي دي. بسم الله الرحمن الرحیم. الف خان صاحب تاسو ډیره مننه تاسو د کیمرامین او تاسو د مرګ ډیره شکریا ادا کوم چې مونږ غریب له ټایم راکو او تنهایی کې خو جی نه هستم ډیر وخت نه کینم مزه چې دنیا کې مشغول شنو دنیا سوچونو بس ځړ کې پراتی وي چې تنها کینې خو بس ځان نه دنیا وي بس خپل متعلق بس سوچ کې چې ما دا سکړی او سره روان دي نو بس بار بار ذهن راځي په دغه خبره تنهایی دغه جواب دی جنو بدلته ناست ما دلته نه چې ارده کې ذات تنهایی زی ګورم چمنی داسې وغیرہ دغه ذکرم بزان مشغول کوم خپل سوچونه کې ډوب یم بس دنیا سره تر رشته تا داسې نه چې دنیا سره تا رشته ختمه کړې ګور ته یو کار کړو د هغې رزلټ رالو او هغه دړه بړاستې ویسته او بړه دې سپک که چې څه دې کړو دنیا ته هم دې وښودله والله ته هم معلومه ده. یاره الف خان صاحب د 9 کاله چې مونږ نوکري وکړو بس دنیا سره خو دغه رشته مونږ ډېره تیزه وساتله که نه خو بس عوامو کې به ګډ وډ یو په بازارونو کې درز او غب وبل نو بس دغه زما زړه داسې زنګین شوی ده چې د نور نه وینم او نه ګورم چې په دې دنیا کې زه ګډ وډ شم تنها بس ځان له په دې وجه دا هم نشي کېدی چې زه اوس برخاست شم او لکه مطلب د تنهایي مې اختیار کړه زه د 3 کال نه دا ما فالو کړی تنهایي او بس ژوند داسې مزه راکوي باقي زندګي نشم داسې ګډ وډ تېرولی یو سره بل سره چېرته غیبت او چېرته یو څه لږې ګناهونه مو کړي دغه ډېرې دي بس په 2017 کې او د 2017 نه پس تر دې وخته پورې لګیا دي کتونکو د لاس ګوتې یو شانتې نه وي په پولیس کې داسې کالي بیړې شته دي د هغوی دپاره دا عبرت دی سلمان چې د هغې له یو سبق ورکوي. محمود جان ما خبره ترې وکړې ته څه نظر ساتې اتفاق ته ګورې ته پې خپله سره یاره زه به ترې تپوس هم وکړم او د ده ژوند چې کوم دی یقیني چې هغه ویډیو راله نو زمونږ هم دونه خیال نه و چې دا به دومره ویلی شي خو هغې کې هغه رښتیا وو کوم چې رښتیا وي که نه نو رښتیا بیا په خلکو ښه لګي او ستاسو د کمنټ خبره وکړه نو کمنټ خو داسې دنیا ده چې دلته خو دا خلک د دې دپاره 20 خبرې به پکې ښي یو خبره به د هغه په ذهن بده ولګي هغه به هغوی روچته کړي او غلط کمنټ به وکړي خو د ده حوصلې ته زه په دغې سلام کومه چې یو غلطي شوی او هغه غلطي جار په جقه ومنه خو صرف سوال مې ته دا دی چې تا خو یو ډېر لوی او غټ کار وکړو چې خپل غلطي دې ومنه بیا ولې خاموش او په دغې ځنګلو په دغې شړو ځایونو کې ګرځي ته خو اوچت سترګې ګرځه داسې خبره پکې خو نشته نو ولې د دغې څه وجه ده
بس جی دی خبر ته داسې ویم چې دلته خو چې خپل غلطي په دې وطن کې منی نو بیا خو در باندې بیا تور لګي نور تور در باندې لګي بل استاد یو ویډیو د ما اپلوډ شوی و د وایرل شوی و نو ضمیر اصل کې ضمیر خو تاسو بس صفا شو بس زړه مې غواړي چې بس زړه مې غواړي چې په تنها ژوند تېروم باقي د الله کارونه دې کار کېږي نه کېږي مطلب دا د پولیس کې زه 2009 نه برتی شوم بیا په 2017 کې زه چې کوم دی ډسمس شوم په خپلو کارتونو وجه مطلب دونه ګناه نه خو لکه ظلم خو هر څنګه ظلم کېدي چې یوازې دا نه چې انسان وینه توی کې لا انسان ووژنې لا چا کور وان کې یوازې دا ظلم نه دی دا هم ظلم دی چې په بېوسه انسان باندې ته مطلب دا خپله بدماشي خرڅه کې لاس داسې بل څوک کې دا هم ظلم دی نو بس دکه وړې وړې ګناه نه را باندې پرې سر بوت شوي او د هغې رزلټ چې کوم دی اخري کې دا و چې لکه 3-4 کاله ما تنهایي فالو وکړو بس زړه مې زنګین دی اوس هم لکه مطلب دا زړه مې بس درد دی پړ کې 9 کال مې نوکري کو قسم په خدای کې مې پکې چین سکون مونته لږ زبه کافر بیخي مې چین سکون نه مونته وجه څه ده بس خدمت خلق مو په صحیح طریقه نه کولو بس د دې دغه مین وجه ده نه خلک خو دا خبره خلک غټې غلطۍ کوي او دا نه په ټینګ ولاړې خو ورته پته مې چې زه په غلطۍ ما دا تاسو چې کوم عمل کړی دی که نه یقینا دا د یو نر او بادر انسان عمل دی چې خپلې غلطۍ ته غلطۍ وي او هغه غلطي جار په جقه ټولې دنیا ته مخامخ کړي نو زما په خیال ستاسو نرتوب دی او دغه نرتوب کې تاسو داسې د خلکو نه ډېر ډډې ته کېږئ مخامخ روز ځکه چې تاسو زمونږ هیروګان یې بس صحیح ده به یو 2-3 الفاظو کې داسې خبر وکړم چې غلطي مونږ ټیک شو کړی ده خو مونږ انسان ته خپل ځان نه سپینو الله ته مو ځان سپین کړی دی او باقي الله پېښ د الله کار پېښ انسان ته خو چې د ځان سپین کو هغه به در باندې نور تور لګوي چې دی لکه څه فیمس کېدو دپاره دا مطلب دا دی دار څه کېږي لا دنیا ته خو چې د خپل درد وښولو که نه نوره لوبه به شروع شي زمونږ درد الله ته معلوم دی کتونکو مونږ د سلمان په خوا کې ناست یو مونږ وو یاره ما پسې کله اخبار خرڅ کړی دی ما چې کوم دی آیس کریم خرڅ کړی دی ما کباړ اغوستی دی ما چې تعلیم کړی دی نو ما په ژوند کې سختې تېرې کړي دي زمونږ یو دغه اړخ دی او پهار پې کوو سلمان وایي چې ما په ژوند کې دا د په نوکرۍ کې غلطۍ کړي دي انتخابي پستومان یم دا د ژوند بس یو ښه خبره ده چې یاره یو د لاندې ځای نه سړی بره روخیږي او یو سړی بره وخیږي دې ځمکې ته واپس را پرېوته خو خلکو ته یې وښودله چې غورې سبا ستاسو هم داسې حل کېدی شي بچي دې شته بس مو خو جیله انټرویو ما خو ویډیو کې کړی د تنهایی مکمل A to Z د الف نه واله تر یې پورې تنهایی کله سکار روزګار نو بس جی ما خو یو دکان ځان لوړ کړم چې چولې د حنفیان او چارجر وغیرہ بعد هغه مزه نه و شپږ میاشتې مطلب دا یو چلولو بس کرے اني مرانه شارټ شو مزه نه ونو بس هغه سډک پډک پروت ته خو لګا سٹارټو مې نه خو مزه نشته کرے نه را باندې سره وړي کنه بس مون کوشش کوو چې دا نور دا ځین ځان لا چینج کو سبل طرف ته مطلب ځان واړو چې بس ځین مو مکمل چینج دي څنګه کله پس راویښ شو یکدم د دې ویډیو ته سوچ څنګه راغی بیا د زمون سلیکشن څنګه بس جی کو یو 2-3 الفاظو کې د خبرو کوم چې پړم دومره درد پروت په خدای مې قسم وي کله مطلب زه چاته ویم نو هغه بو شو او دا هډر غلط کار شوی د لړ بشي خو وخاندي مړه لری کس پیره سړیا نو درد خو چاته نشي ویلې دا خو وسم بیا مې د خپل درد خو چې انسان ته بیانې نو ته چاته ټوبک دی په سر واغښتو نو چې خدای ته مو درد بیانول پړ کې مې درد رالو بس اسې موبایل باندې 2-3 خبرې کو نو په چا خبره چې پر اختیار کې بیا ډېر درد دي هغه ویل شو خلکو دونه وکړه ډېر خلکو عزت هم راکړو بعد خلک پکې داسې بدرت کمنټ کوي خو د هغې به زه څه ویم چې لکه ډېر پړو کې د مالګې برابر دي خپل ځان کې د عمل هغه سوچ کې مطلب چې زه څونه اوبو کې مزه څونه مطلب دا صفای منو په بل تنقید کوم بیا زمونږ د نمبر څنګه درغې د عدنان دا څنګه تا مونږ سلیکشن وکړو نو بس علیف خان صاحب ستاسو ماشاءالله ډېر ښایسته راپورټینګ مونږ ګورو او مطلب که خلک هر څه وی به خو ستاسو د راپورټینګ متعلق بس دا ووایم چې لکه حق سچ خبره کوي که نه او هر ځان رسوي نو بس تاسو سره زمونږ په فیج باندې کانټیکټ وشو ستاسو واتساپ باندې نو بس تاسو ماشاءالله بیا زمونږ ډېر سپورټ وکړو بیا خو هغه ویډیو نورو خلکو مچولې بیا سره خلکو رابطه وکړي چې دغه سلمان نه جنانه ویډیو خو ډېرو خلکو مطلب دا رسید بادشاه اپلوډ کړی ده په پیج باندې څونه ویوز په هغې راغلي بل هم داسې ډېرو کسانو اپلوډ کړی ده څه عجیبه عجیبه د حد نه زیات ویوز پرې راغلي دي کمنټس لایک پرې راغلي دي خو چایس قسمه سره رابطه اوس کانټیکټ وغیرہ نه دی کړی صحیح خو کتونکو دغه ویډیو چې کومه ده دغه موږ ته راستول شي و زموږ د پیجونو نه بیا خلک دغه شوی ده او همدغه وجه چې خدای پاک رالنن په دغه ځنګل کې رام که چې ناستې یوازې سلمان او موږ ورسره دارې ملاقات هم کو دا مې یو ډېره ښه خبره وګینې ژوند ډېر بیزي دی روان په یو کار پسې او اتفاقي د ده سره میلو شو سلمان نو چې کله تا نوکرۍ نه ویستې هغه ټیم کې تاسو سوچ کوو چې یاره به ته برخاست شوې
نو زه خو چې کله د نوکرۍ نه ووتم زما خوړه جوړ زما ګناه خو دونه غټه نه بچې لکه ما انسان مړ کړی لا مې څه داسې غلا کړې شوکه مې کړې ده خو لکه پولیس کې چې خبره چې چک چونګاره خو چې بیا ته د پولیس نه بغیر د عوامو په نظر ورته وګورې نو هغه مې یو ډېره غټه بیا ګناه وي چک چونګاره مطلب دا لکه ټکه پکه کېده انسان نه لکه مطلب یو غریب سړی ټک پک دا زما خپل ذاتي فعل لیبل څوک نه یادوم نو د هغې لکه دا دغه شو چې لکه منم ما پکې ډېر غټ ظلمونه لیدلي دي خو بس هغه څه وي هغه ړندې سترګې د لاندې راغلي ته پکې بس په ګلو سترګې بس مونږ به چې لکه بېوسۍ دا ورته ووایو نو چې برخاست شوم زما خوړه جوړ زه بیا به کیس میس واچوم کیس مې چې مطلب دا بیا ډي جي صاحب لا پي وي هغه ډسمس کړم معاشره خو تا ته پته چې سړي کې بیا زه ویني چې بس هم دا دی د پولیس خو چې بیا پولیس کې نو عزت به وي چې پولیس نه وځي نو بیا به د هغه عوام دښمن شي چې کم د نه په پولیس کې دا انتقام د نه اخلي مطلب ډېر دښمنان بیا پیدا شي اتفاق دې ته ګوره چې ته برخاست شوې که نه ته خو دا منې که نه چې ژوند کې به درنه بیا نور هم ډېرې غلطۍ کېدې خدای پاک دا غلطونه هم بچ کړي بالکل جی بالکل شکر الحمدلله مطلب دا دی چې زه اوس پوره زه په ډپارټمنټ کې وم نو زما ذهن به منفي مکمل ماینس چلېدو دغه 9 کاله درته زه دا ویم چې قسم په الله چې 9 کاله زما د ذهن دونه منفي ما چې زه څه وکړم څه ونه کړم کله ډسمس شوم او دغه شوم نو بیا راته احساس ته هر څه وشو د غلطیانو مو شو د خپل ځان مو شو د خپل عمل مو شو شاید عمل ته خراب کې لا ښه کې خو اوس درته نوکري درکړي نو بیا خو به ټیک ټاک یې نو بس هغه خو د الله په رحم به کېږي که نوکري مطلب دا دی ما خو اوس لکه کیس اچولی سروس ټریبیونل کې 2017 نه بعد بیا زه ډي جي صاحب لاړم اپیل چې منظور نه شو نو بیا په ما باندې یو ذاتي بنیاد باندې یو دعوه وشوه په هغې کې الله زه بری کړم 3 کاله هغه وچلېدو خو لکه هغې دپاره ما ځان دومره لاند تنګ کړو قرضونه یو څه بل څه بیخي مې ځان زیرو کړو نو الله هغې کې زه بېګناه کړم دا هغه خلک مطلب دا چې کله په ډپارټمنټ کې یو د هغې تا نه انتقام ولي چې کله ته بیا برخاست شې سیول شې نو بیا د هغې په بله طریقه انتقام ولي دا خلک دي نو بس بیا ما عدالت له کیس یوړو اوس پې رسټوریشن درخواست ورکړی په سروس ټریبیونل کې داسې افسران دي پولیس افسران دي چې زموږ دا ویډیو ګوري که نه هغوی له موږ دا باور ورکولی شو چې یاره سلمان دی پرې پولیس کې ورتي شو صرف د قوم خدمت به کوي د خپلې صوبې خدمت به کوي او په دغه معیار باندې به ځان پوره رسوي نو صاحب بس دا خو چې کیمره کې یو شي ریکارډ شي نو خو بیا چې دړک نشي والی که نه دا خو دنیا د دغه ویوز او لایک غورې کیمرې والا په هر څه بې اعتبار هم نه کوي خلکو ویوز او لایک داسې لیونې کړي د خلکو ذات پات چیړي کنځلې کوي خپل ځان هم چې کوم دی پکې بربنډوي وایي چې خلک هم وګوري نو بس زه به صرف دا ووایم چې لکه کیمره کې د مونږ د خبرې ریکارډ راغلی مطلب په ریکارډ شو دنیا ته واضحه شو نو الله که په هر لیول باندې چانس مطلب صرف نوکري او دغه نه دی فعل هر لیول باندې که روزګاري که بل سي هر څه روزګاري مطلب پای کې به په اودس کې وخت تېرو ځکه چې مونږ ولیدو دردونه مو ولیدو غمونه مو ولیدو او د دنیا هغه ماحول مو ډېر د نږدې نه ولیدو چې څنګه ماحول دی او څه سیسټم سره بیا دنیا رویه کوي هر څه مو ولیدو کتونکو د سلمان د خبرو مقصد او مرام دا دی چې چاته لاس نه نیسي هغوی زه ځوان یم مزدوري کولی شم کار کولی شم دې وخت کې لکو روپۍ قرضدار دی او دا قرضونه پې څنګه راوړېدلي دا دعوه پې چې کومه بوګزه شوله په دې عدالت کې په دې کې بیا هم داسې خلک شته چې د سلمان دغه بېباکه خبرو ته په ښه نظر وګوري سلمان له روزګار روان کی سلمان سره د په نیمه کار روان کی ناس په پکې دی وي نو چې دی بس مشغوله شي نو دی به پکې بیا د قام سوشل ور به پکې کوي د ولس په خدمت کوي داسې څوک او هغه ورسره دغه کوي داسې نه کوي بالکل انشاءالله زه به واضحه کړم انشاءالله الله ته خو به ویم واضح کوم عوامو ته به هم زه واضح کړم انشاءالله چې مطلب زه څونه اوبو کې وم او اوس مطلب زما څه کردار دی که نه معاشره کې نو به انشاءالله ټولو ته په سکرین راځي زه چا نه سوال نه کوم نه چاته لاس نیسم زما خپل زمین ما ډېر ملامته کوي په دې وجه باندې لکه چې چا نه سوال وکړي په دنیا کې د انسان نه سوال وکړي خو بس یو لوبه شوه ډرامه شوه سوال چا نه هم نه کوم صرف او صرف د الله رحم منتظر یم الله رحم جو شي هر څه به وشي نمبر خو ورته ووایه که نه زما واتساپ نمبر د 0310 96 86 173 بیا ورته ووایه 0310 96 86 173 ښه کتونکو سلمان چې څنګه خبره وکړله موږ هم په دغه نیت نه راغلی اتفاقي خبره وه خو ده سره هم لږې خبرې درې دلته وشوه چې دلته کې دا ناسته ولې ده نو دا د دنیا د دیکو د هغې صله دته میلاو شوې ده او ډېرې زیاتې دیکې یې وخوړلې یو نیم سړی بیمار شي که نه نو کلونه بیمار وي د نه ګناهونه رجېږي ده چې کوم دی په دې 4 کاله کې کمې دیکې وخوړې کم قرضدار شو کم خلکو ته مینت زاري وکړله کم امتحانونو نه تېر شو نو هغه دې ځای ته رارسېدلي اوس بیا د دې ځای نه موږ پاسو نو خو داسې څوک وي په دې ځای چې کوم دی د نوښار سره تعلق ساتي او په مردان خوره کې موږ ناست یو دا ګرځي بس واک هم کوي نو خو څوک ورسره داسې روزګار روانوي کینې ورسره لیکل در سره
کوي د خپلې خبرې قایله دی غورې ښه د چې کومه خبره وکړله په کوزه کې سمندر بند کړه چې دا خبرې په ویډیو کې بند شوې دا سړي دا خبرې نه وي نن سبا په دې ویډیو انتقایي دروغ ویل کېږي محمود جان دا د چې کومې خبرې وکړلې که نه لکه دې ځای نه پاسول څه نظر ساتئ تاسو یاره زه خو خپل ځاني چې رښتیا درته ووایم قسم په خدای د دغه ویډیو چې مې کتلې ده که نه نو په یو څیز په دې څیز باندې زیات خوشحاله یم چې اوس هم په معاشره کې داسې خلک شته چې هغوی خپلې غلطۍ ته غلطي وي برملی وي او په ویډیو یې وي او ټولو خلکو ته ښیي حالانکې ده دا خبره صرف د ده محکمې ته پته وه ده ته پته وه الله ته پته وه نور هېڅ چا ته پته نه وه دې چې څنګه وایي چې ډېر خلک داسې دي چې هغه ما پسې اواز کوي هغه ما پسې قسم اوازونه د هغه ویډیو نه پس کوي نو دا د دپاره یو غټه سخته فیصله وه چې خپل هغه ضمیر هغه بوج چې کوم دی هغه روباسه او ټولې دنیا ته وښایه دا ډېره غټه فیصله ده او زه خو ورته د خپل طرف نه سلام پیش کوم د دې حوصلې ته د دې جرأت ته یعنې دا خبره دا پټې ډېر پولیس په دې سره خامخا سم شوي هغه سمېدل او نه سمېدل هغه ځان له خبره خو ده چې کومې خبرې وکړې هغوی ته نو ده په خپلو خبرو کې دا ویلي چې تاسو ګورې خیال کوئ غریب نه ټماټر راوچت کړی ګنیری راوچت کړی هسې ګزار ورکړي جیب باندې هر وخت نظر نو یو ډېر عجیبه میسج یې هغې له م ورکړی دی ډېرو خلکو به یېرېدلي مي د ده د هغه کوم انجام چې د ده جوړ شو هغه به هم شوي خو ډېر خلکو به ته عبرت هم اخیستي چې یار سبا په ما باندې دا وخت راتلی شي نو ډېره بهتره خبره ده د ده لپاره چې د خپل غلطي ومنله برملی اظهار یې وکړو او ټولو خلکو نه معافي مو غوښته او پولیس والا ته یو میسج ورکړه چې تاسو هم دغسې مه کوئ بالکل کتونکو د دې په تناظر کې د سره یو مدد کول دي او بله خبره دا ده چې پولیس والا به ته عبرت هم اخیستي وي دلته کې په یو 107 باندې زمونږ 9,000 روپۍ صرف په تاڼه کې لګي دا اټل حقیقت دی دلته د پولیس نظام سیستم چې کوم دی ډېر د ګډوډۍ ښکار دی دلته کې د تفتیش نظام چې کوم دی خو د ښکاره کړه دا دننه خبرې بار ووتلې خو د دې دپاره وکړه چې دا زما زه د خپل ذات او د ځان ذمہوار یم غواړم په بل پولیس باندې یا په جای تنقید نه دی کړی هغوی ته یو نصیحت پرېښی دی الف خان صاحب چې کله پس ډپارټمنټ کې نو تا ته خو مطلب دا دا ګنیان نه ښکاري مطلب څه خوا دی هر یو فعلي چې د ډپارټمنټ نه بعد د عوامو په نظر ورته وګورو نو به تا ته بیا ډېره غټه بلا ښکاري زما لحاظه دا یو میسج دی د کیمرې په ذریعه باندې چې مطلب دا دی هر ډپارټمنټ کې ثواب ډه کې پولیس کې هر ډپارټمنټ کې انسان چې خپل اوقات نه لري مطلب دا دی او د الله په احکاماتو عمل کوي او خدمت خلق په کوي چې انشاءالله څه مسله به متنبه وي دا خو زه ګارنټي سره انشاءالله سکون ژوندګي به بیا چې کوم دی ټول عمر د خیرت لري چې دغه درې الفاظ ځان کې استعمال کړي ډېره زیاته مننه کوم کتونکو انشاءالله سلمان هم نن اتفاقي ګیر کړی دی بیا به راځو د ده ځای ته هم ځو د دوی د مشرانو سره هم خبرې اترې کوو او یو طویل ډاکومنټري به په ده باندې انشاءالله جوړو ټي وي له هم پې کار کوو ریډیو له هم پې کار کوو اخبار له هم پې کار کوو او د ده دا میسج دومره خور چې غورې دا دنیا ته ورسي بیا یو ځل یې وایم چې تاسو به وایئ چې دا چا سره انټرویو کوي سلمان چې کوم دی په پولیس کې 9 کاله نوکري وکړله 9 کاله یعنې په 2019 کې 14 کې دی روته ولی روته سلمان دا وی چې ما چانه ټماټر اغستې چانه ټق وستې چاته سترګې برندې کړې چاله لته ورکړې هغه صله چې کومه ده ما ته دا ملو شوې ده تاسو ته هم دا وی چې چا سره ظلم مه کوئ زیاتې مه کوئ د خپل اختیار نه ناجیزه پیدا مو اوچتوئ خپل اختیارات چې کوم دی غلط مې استعمالوئ دا ګینې البم دغه شانتې وي چې بیا هم دې تنخوایه ته راځئ تنخوایه کې به ناست دی یو خو دا د نننۍ مرکه کې زموږ دا دغه چې دغه میسج هم ورکړه دویم دا چې داسې خلک سلمان په موټر روغ دی ښه ټیک ټاک دی یو سړی وله روزګار روانوي نو هغې ته هم تیار دی چې مشغوله وي دا زه د خپل نظر نه وایم یو سړی وله رالیږي چې بچي روره ځان له روزګار روان که پیسې دې کله وګټلې ما له دا خپلې راکه نور تار څه کوه دغې ته هم تیار دی نمبر هم پکې درته دو وي بیا هم دغه نمبر نی موږ سره رابطه کوئ نمبر به درته وایو په خپلو دعاګانو کې بیا ساتئ د سلمان دپاره موږ دعا ګویو سلمان چې دنیا ته او پښتنو ته او پولیس ته کوم میسج ورکړه دا زموږ دپاره یو ډېر عبرتناکه او افسوسناکه او یو ډېره معلوماتي او یو ډېره زده کوونکي خبره وه او خو بیا هم چې هغه ویډیو نه کتلې نو سلمان په نوم باندې چې دی ولاړ یو خواته پولیس تصویر دی او بل خوا چې کوم دی لګیا وي خبره کوي او هغه ویډیو لږ وګورئ نو هغې کې به تاسو ته ډېرې خبرې مخې ته راشي هغه خبرې موږ نه دوخراولې موږ به ووایو چې نورې خبرې ترې ورسره وکړو خو څوک یې ملاتړ جوړ شي په خپلو دعاګانو کې مې یاد ساتئ ډېره مننه خوشحاله اوسئ